الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یو وخت داسې و چې دا ځمکه اسمان او دا مخلوقات پیدا نو الله پاک په خپل قدرت باندې هوا او اوبه پیدا کړلې او د هغې نه پس بیا اول ځمکه جوړه شوه ورپسې اسمانونه او د ځمکې او د اسمان ترمنځ منځ د خالي ځای کې نور ستوري سپوږمۍ سیارې ستارې وغیره الله پاک پیدا کړلې او دا سیارې او ستارې نور او سپوږمۍ او ستوري دا ټولې په حرکت کې کړل هر یو څیز په حرکت کې هر یو څیز حرکت کې راغی کل فی فلک یسبحون ځمکه او سپوږمۍ او نور وغیره دا ټول یو ګول دایره کې حرکت کوي ګرځي لکه یو وزندار شیز په تار باندې وتړی او په دا تار یو شکه ګوتو کې ونیسي دا حرکت ورکړي نو دا وزندار شی تاویږي په دې مژي باندې په یو فاصله باندې تاویږي نو دغه وزندار شی چې په کومه لار روان دی دا د دې مدار دی مدار نو هر یو په خپل مدار کې په خپل فلک کې په حرکت باندې دی دا ځمکه هم حرکت کوي سپوږمۍ هم حرکت کوي د ستوري هم حرکت کوي نو د ځمکې د حرکت په وجه باندې په دې ځمکه باندې کله تیاره راشي او کله پرې رڼا راشي نور ته مخامخ شي رڼا پرې راشي ورځ جوړه شي او کله حرکت کې د دې نور ته شا شي نو تیاره پرې راشي شپه نو دا شپه او ورځ د دې ځمکې په دې حرکت باندې جوړیږي او دې حرکت کې بې شمېره نور هم ډېرې فایدې دي یوازې شپه او ورځ نه بې شمېره فایدې دي خو د انسان عقل لا پوره دې ته نه دی رسېدلی چې څومره فایدې دي انسانان کوشش کوي معلومات کوي ډېرې فایدې انسانانو معلومې کوي خو بې شمېره نورې فایدې لا پټې دي دوی ته نه دي ښکاره اخر کې به الله دې ټولو ته ښکاره کړه ځمکه چې حرکت شروع کړي نو دې حرکاتو کې دا منټونه سکندونه ګنټې او ورځې هفتې او میاشتې دا نظام شروع شو
په کومه ورځ باندې چې اسمان او ځمکه پیدا شو نو د دې ځمکې د حرکت نه الله د میاشتو حساب چې کړی دی نو 12 میاشتې الله جوړې کړي دي ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا بېشکه شمیر د میاشتو د الله په نزد باندې 12 شهرا 12 میاشتې وي اوس اسلامي میاشتې دا په مسلمانانو لازم دي چې د اسلامي میاشتو نومونه هم زده کړي او د دې حساب کتاب هم وکړي یو د انور حساب کتاب دی او بل د سپومې حساب کتاب دی د سپومې دی ته قمري کلندر وایي قمري قمر سپومې ته وایي او دا د انور حساب کتاب دی ته شمسي کلندر وایي انګریزانو شمسي حساب کتاب جوړ کړی دی او دا جنوری فروری دا د انګریزانو دا ټول کال حساب کتاب روان دی 365 ورځې او 6 غنټې دا د کال دی او هندوانو کې پخوا زمانه کې بکرماجیت نوم هندو هغه خپل کلندر جوړ کړ هم د نور په حساب دی دیته بکرمی کلندر وایي بکرماجیت جوړ کړی دی هغې کې هم 12 میاشتې دي د انګریزانو دې کې هم 12 میاشتې دي د مسلمانانو دا قمري دی دې کې هم 12 میاشتې دي قمري حساب کتاب هر یو میاش یا با 29 وی یا 32 وی 29 یا 30 نه پکې 28 شته او نه پکې 31 شته دا قمري حساب کتاب دی او دا شمسي چې انګریزانو جوړ کړی نو دی کې 28 هم شته فروری ده پکې او 30 او 31 پکې هم شته او په څلورم کال پس به دا فروری 29 شي د هندوانو میاشت هندو جوړه کړې بکرماجیت دې کې 30 هم شته دې کې 31 شته دې کې 32 ورځې هم شته د هندوانو دا ورځې د زمیندارو پښتنو اغشتي دي دا اړپه شکال او بادرو وغیره دا د هندوانو حساب کتاب دی په مسلمانانو باندې خپل اسلامي کلندر یادول د دې حفاظت کول دا په فرض دي زمونږ په سکول کې چې سبقونه وایو نو جنوري فروری راته ښیي خو اسلامي میاشت راته نه ښیي جنوري فروری راته ښیي او زمیندار راته بکرماجیت والا حساب کتاب ښیي او اسلام راته اسلامي میاشت ښیي د اسلامي میاشتو حساب کتاب دا فرض کفایي دی د جنازې منځ فرض کفایي دی فرض کفایي دا مطلب چې یو مسلمان مړی وشو نه که یو کس هم جنازه وکړله د دې ټول کلي غاړه خلاصه شوه ثواب د چا وشو چا چې جنازه وکړه ثواب د هغه شو خو د دې نورو خلکو غاړه خلاصه ګناهګار نه شي او ثواب د هغه چا چې چا جنازه وکړله نو د دې یو د برکته د ټول کلي غاړه خلاصه او که یو کس هم جنازه ونه کړله نو دا ټول کلي چې څومره خبر دي دا ټول ګناهګار شو نو دا کم کسان چې جنازو کې دوی ته دعا وکړئ چې ستاسو د ټول کلي غاړه دوی خلاصه کړله که دوی نه وتلې دا ټول کلي به ګناهګار دا نه چې چا جنازه وکړه هغې پسې کنسل وینا او خبرې شروع وشي دا بده خبره ده نو د اسلامي میاشتو حساب کتاب دا فرض کفایي دی
نو که په یو علاقه کې یو بنده هم د اسلامي میاشتو حساب کتاب وکړه نو د دې ټول قوم غاړه خلاصه شوله او که هیچا هم دا حساب کتاب ونه کړه نو دا ټول قوم ګناهګار دی زمون قوم د اسلامي میاشتو حساب کتاب بالکل نه کوي دا عام مسلمانان د اسلامي میاشتو حساب کتاب نه کوي میاشت به کله خیږي نه خبر دی اوس دا فرض کفایي دې لپاره د عالمان حساب کتاب کوي او د هرې علاقې لپاره یو مشر مقرر وي پکار خدای وي چې اسلامي حکومت خپل حساب کتاب په خپله باندې وکړي او پخوا په دې ملک کې د کافرو حکومت او د انګریزانو نه هغوی زموږ حساب کتاب سره څه کار وکړو چې کله اسلامي حکومت نو نو د عامو مسلمانانو مختلف علاقو کې ځان له خپله مشران مقرر کړل سابق صاحب یې ځان له مقرر کړ نو د هرې علاقې خپل سابق صاحب او دغه سابق صاحب د ډېر پخوا نه د میاشتو حساب کتاب شروع کړی د رمضان هم د ورکوټې اختر هم او د لوی اختر هم اوس دغه د ټولې علاقې یو مشر دا قاضي شي دا سابق صاحب دا قاضي شي دی بیا یوازې فیصله نه کوي بلکې د علاقې مشران عالمان ځان سره ملګري کوي او په مشوره باندې ټول حساب کتاب کوي نو د ټول قوم ته د رمضان لومبۍ ورځ هم ښیي د ورکوټې اختر ورځ ورته هم ښیي د لوی اختر ورځ ورته هم ښیي نو فرض کفایي د عالمانو ذمواري واخیستله په خپله چا پې لازم کړې نه ده او د ټول قوم غاړه دوی خلاصوي نو پکار دا دی چې دا ټول قوم د سابق صاحب شکریه ادا کړي چې موږ حساب کتاب نه کوو تا راله حساب کتاب وکړه زموږ غاړه دې خلاصه کړه سابقان صاحبانو ته دعا کوئ دا نه چې ورپسې کنځل وینا کېږي روجه را باندې وخوړلو یو یې را باندې زیاتې کړلو عرفه نن و پرون و او سابقانو پسې کنځل وینا دا قوم په دې ګناهګارېږي د میاشتې د لیدلو حساب کتاب فیصله کول سابق صاحب کوي هر علاقې خپل سابق صاحب ته کوي خو دا ده چې میاشت لیدل دا د ظلمو ځوانانو کار دی دا تیز نظر والا ظلمي دوی د میاشت وویني او خپل علاقې سابق صاحب ته دی شهادت وکړي چې شهادت وشي نو سابق صاحب بیا د روجې او د اختر وغیره اعلان کوي نو دا حساب کتاب دا په مسلمانانو باندې فرض دی او چې فرض نه کوي ګناهګارېږي نو عام مسلمانان دې د دې اهتمام وکړي میاشتې په خپله ګوري او چې کله وویني نو پټېږي دی نه د خپلې علاقې عالمانو ته دی چې ما میاشت لیدلې ده د میاشتې د لیدلو حساب کتاب دا 12 میاشتې دي او د 12 میاشتو کې الله پاک څلورو میاشتو ته یو مقام ورکړی دی منها 4 حرم په دې 12 میاشتو کې څلور قابل احترام دي اشهر حرم قابل احترام د ورکوټې اختر میاشت دې ته وایي شوال او دې نه پس بیا دویمه میاشت ذی قعده ورپسې بله میاشت ذی الحجه ورپسې بله محرم نو دا ذی قعده پښتو کې میانه میاشت ورته وایي ذی الحجه د لوی اختر میاشت ورپسې محرم دا 3 میاشتې پرله پسې قابل احترام دي او یو رجب بزرګه میاشت دا جدا ده دا 4 میاشتې قابل احترام دي د جاهلیت په زمانه کې با خلق شوکه کوله لارو کې به اغلاګانې کولې قتلونه به کول قسم قسم ناروا کارونه به کول
او د جاهلیت د زمانې خلکو هم د دې میاشتو ادب احترام وکړو. نو چې دا میاشتې به وي نو په لاره کې به غلا ته شوکې ته غل نه ودرېده، غلا به یې نه کوله. د جاهلیت د زمانې خلکو هم د دې میاشتو ادب کو، او اسلام چې راغی نو اسلام هم د دې ادب احترام برقرار وساته. په دې کې دا یوه میاشت دې ته وایي محرم، او دا د اسلامي کال لومبنۍ میاشت ده. دا اوسنۍ میاشت دا محرم د اسلامي کال لومبنۍ میاشت ده. او دا محرم چې دی نو په دې کې دا 10 تاریخ دی، دې ته وایي عاشورا. عاشورا دا 10 تاریخ عاشورا. نو دا ټوله میاشت د احترام ده، او دا یو ورځ د عاشورې ده پکې ډېره د احترام ده، او په دې کې ډېر د خوشحالۍ کارونه په دې عاشوره کې شوي دي. د آدم علیه السلام خټه خوشته شوله، د خوشتېدو لومبنۍ ورځ عاشوره د محرم 10 تاریخ. 40 شپې ورځې دا خټه خوشته پرده وه، ښه خمبیره شوله، او بیا د بیت الله په ځمکه دا خټه پرته وه، او د دې ځای نه د عرفات میدان ته الله د فرشتو په لاس ورسوله. وادي نعمان عرفات سره خوا کې ځای دی. دی وادي نعمان باندې د آدم علیه السلام بدن مبارک جوړ شو د عاشورې ورځ ده. بدن باندې نور لګېدلې دی، هوا لګېدله، وخت پکې تیر شو. بیا پکې روح واچو او فرشتو ورته سجده وکړله، او د دې نه پسې جنت ته ولېږه. وی دا هم د عاشورې ورځ وه، د خوشحالۍ ورځ د آدم علیه السلام جنت ته لاړ، پیدا هم شو د عاشورې په ورځ جنت ته لاړه. د دنیا 1500 کاله دی په جنت کې تیر کړله. دا د آخرت نیمه ورځ ده، او بیا د جنت نه دنیا ته راولېږه. دنیا ته چې راته د هندوستان جزیرې دی، دا سیلون سریلنکا، دا د هندوستان جزیرې دي. په دې کې سرندیپ نومې ځای دی. په دې سرندیپ مقام باندې د اسمانونو نه د جنتونو نه د دنیا ځمکې ته راغی. دا د عاشورې ورځ وه. جنت ته تلل خو د خوشحالۍ خبره ده، خو د جنت نه بهر راوتل دا څنګه د خوشحالۍ خبره ده؟ عاشوره باندې ښکلې د خوشحالۍ کارونه شوي دي، نو دا یو کار خو د خوشحالۍ نه ښکاري. نو په ظاهره خو دا د خفقان کار دی چې آدم علیه السلام د جنت نه بهر ووته، او حقیقت کې دا هم د خوشحالۍ کار دی. ځکه آدم علیه السلام او حوا بیبي د جنت نه چې راکوشي 2 کسانو، او په دنیا کې بچی پیدا شوی، او دا کروڑونه او اربونه خلق دا چې جنت ته آدم علیه السلام او حوا بیبي ځي، نو دا بېشمېره خلق به ورسره لاړ شي. که دنیا ته نو راغلی دا بېشمېره خلق نه پیدا کېدل. جنت د بچو د پیدا کېدو ځای نه دی. خاص ونې لیمنې کې دی ورته بانه جوړه کړي چې په دې بانه باندې بیا راوباسي. نور دنیا ته رالیږه، او په دنیا کې د بچو پیدا کېدل د الله مقصد و. نو آدم علیه السلام او حوا بیبي 2 کسه راغلي د جنت نه، اوس به بېشمېره خلک ځي جنت ته. دا بېشمېره خلک تلل دا هم خوشحالي ده. نو د آدم علیه السلام جنت ته تلل هم د عاشورې ورځ ده، او بیا د جنت نه واپس دنیا ته راتلل هم د عاشورې ورځ.
اجتهادی خطا شوی دا چې الله ورته دې ونې ته مه نږدې کېږه او شیطان ورته قسم وخوړه چې زه ستا خیرخوا یم او دې نه خوراک وکړه. آدم علیه السلام وی د الله په ذات په دروغ څوک قسم به نه کوي، دی به رښتیا وایي. نو د هغې خاص ونه نه خوراک وکړو، د هغې په وجه یې بار وویسته. بار راووته نو آدم علیه السلام جاړي وسو، ډېره ژړا یې وکړه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. دې الفاظو سره معافي وغوښتله نو الله ورته معافي وکړه، توبه قبوله شوله. د توبې د قبلېدو ورځ هم د عاشورې ورځو نه دا هم د خوشحالۍ شوله. د آدم علیه السلام ټول بچي نیکان بزرگان، او د آدم علیه السلام نه وروسته شیطان په هغې کې بت پرستي شروع کړله. تصویرونه جوړېدل د شیطان د آدم علیه السلام نه وروسته په دې قوم باندې کړي دي د تصویرونو شوق. اوس هم د تصویرونو شوق ډېر زیات دی. د مړي د زنکدن تصویر مخ دی او د چې په تخته اچه د هغې تصویر ملي او چې قبر ته ښکته کوي د هغې تصویر. دې تصویر کې تا ته څه فایده ښکاري چې ته تصویرونه اخلې؟ او د قیامت په ورځ باندې د ټولو نه سخت عذاب په هغه چا څوک چې تصویرونه جوړوي، په هره طریقه چې تصویر جوړوي نو دا بنده سخت ګناهګار دی. اوس دا خبره په چا اثر نه کوي، دونه شوق زیات شوی دی، 100 ځله ورته تصویر مه وباسه هم بېدله وباسي. الله دې په ټولو رحم وکړي، د دې ګناه نه دی خلک الله بچ کړي. نو د شیطان په لمسل باندې د جنت نه راغی دنیا ته او بیا معافي غوښتله. نو معافي چې ورته شوې ده او توبه قبوله شوې ده، دا هم د عاشورې ورځ وه. او بیا د آدم علیه السلام نه وروستو د دې تصویرونو په ذریعه باندې بت پرستي شروع شوله او د ټولې دنیا خلک کافر د بتانو عبادت یې کو. الله ورته نوح علیه السلام راولېږه، 9.5 کاله یې وعظ او نصیحت وکړه، صرف 80 کسان یې مسلمانان کړل، نور مسلمانان نه شو. الله عذاب راوسته او د ټولې دنیا دا خلک په طوفان کې ډوب شو. او نوح علیه السلام او د هغه ملګري په کشتۍ کې الله بچ کړل. نور ټوله دنیا ډوبه شوله، 6 میاشتې ټوله دنیا په اوبو کې ډوبه وه. او بیا د ځمکې ته الله حکم وکړ دا خپلې اوبه چې د بهر رسي دا واپس خړپ وهه، د ځمکې خپلې اوبه واپس اوس کړې ختمې کړلې او د اسمان اوبه د سمندر په شکل کې په ځمکه پاتې شوې. اوس کشتۍ کې چې کوم خلک ناست دي دوی چې کله د طوفان د اوبه کمې شوې نو ځمکه باندې کشتۍ ولګېدله او د جودي غر د په هغې دا کشتۍ ودرېده، واستوت علی الجودیې. او نوح علیه السلام او ملګري د کشتۍ نه راکوز شو. دقه ورځ دا د عاشورې وه او ملګرو د شکریې دپاره روژه هم ونیوله. کم حیوانات چې وو دې کشتۍ کې هغوی هم په دغه ورځ د شکریې دپاره روژه نیولې وه. نو د نوح علیه السلام قوم ته نجات میلو شو، د خوشحالۍ خبره وه. دا د عاشورې ورځ وه. ابراهیم علیه السلام ته د نمرودیانو د اور نه نجات میلو شو، دا هم عاشوره وه. او موسی علیه السلام او ملګري په دریاب پورې وتل او فرعون سره د ملګرو په اوبو کې ډوب شو، موسی علیه السلام ته نجات میلو شو، دا هم د عاشورې ورځ وه. داسې ښکلې ښکلې کارونه په دې محرم کې شوي دي. نو دې وجې نه د دې محرم د میاشتې ادب احترام او ادب احترام دا چې د الله عبادت وکړه، د الله حکمونه ومنه. زموږ پیغمبر علیه السلام مدینې منورې ته تشریف راوړو، خلکو روژې نیولې وې، پیغمبر علیه السلام و ملګرو هم روژې ونیولې. بیا تپوس که یهودیان روژه ولې نیسي؟ وی موسی علیه السلام ته الله نجات ورکه، فرعون ډوب شو، نو موسی علیه السلام به طور شکریا روژه کړې ده.
پیغمبر علیہ السلام وی د موسی علیہ السلام په خوشحالی باندې مناسب دا چې موږ هم خوشحالي وکړو شکریا ادا کړو خو د یهودو مخالفت هم پکار دی نو یهود به یوه روژه نیسي موږ به دوه روژې ونیسو چې مخالفت راشي نو لسم د محرم دا عاشوره ده نو مسلمان به نهم او لسم باندې روژه نیسي یا لسم او یو لسم دویمه روژه به ورسره کې د یهودو سره به مخالفت راشي دا لسم محرم چې عاشوره ورته وایي د شپې عبادت وکړه چې کم توفیق الله درکه په سقه وکړه خاصوالی پکې نشته چې سل رکعاته وکړه نه چې څونه الله توفیق درکه نو د شپې به عبادت وکړې تلاوت به وکړې نور ذکرونه به وکړې دعاګانې به وکړې په دې شپه کې او په لسم تاریخ نهم او لسم یا لسم او یو لسم باندې روژه ونیسه دقه طریقه د شپې او د ورځې د عبادت شوله او په دې لسم محرم باندې خپل اهل و عیال نه چې کم خوراک راوړې نو د نورو ورځو په نسبت زیات کا بچو له خلک خوراک راوړي نو نور کله چې کم خوراک راوړې نو اندازتن د هغې نه لږ زیات راوړه نو چې دا زیات پخلی وکړې نو ټول خو خوړی نه شي ځکه چې تا مخکې دړی خوراک د ورځې کور دپاره وړه ټول به خلاصېده او نن د شپږ سیره کړله نو دا دوه سیره زیات چې خو ته نشي خوړی ته خو مغه تړی به وخورې نو دا دوه سیره چې زیاتې دي نو د خوشه ګاونډ کې به د څوک غریب نه وي څوک رشتهدار غریب به دا به هغوی له ورکې نو په ګاونډیانو به د راحت راولي په ځان به راحت راولي فایده به شي تا نن یو ورځ په کور باندې فراخي وکړه را روان ټول کال د الله په فضل هر څه به ډېر ډېرې ته به هم خوشحالې بچي به دې هم خوشحالي چاته به محتاج نه نو خپل اهل و عیال باندې په لسم محرم خوراک څښاک کې فراخي وکړه نو د الله په یاد کې فراخي وکړه ذکر فکر هم ډېر وکړه بس دغه مسنون عمل دی په دې باندې عمل وکړې دا ضروري نه چې په لارو کې به شربتونه ویشي یا به غټې روجې او کیر پخوي او دا به خلکو له ورکوي کیر پکې لازمي نه دی غټې روجې لازمي نه دي شربتونه لازمي نه دي د غریب چې کم حاجت دی هغه حاجت ولا پوره کا ګاونډي ته وګوره غریب ته خپل رشتهدار ته وګوره چې د هغه کم ضرورت دی هغه وکړه ته چا شربت ته ضرورت نه دی او ته ولا شربت ورکوې د هغه دارو ته ضرورت دی دارو له لږې پیسې ولا ورکړه ابه ځان له دارو والي جامې یې نشته جامې ولا واله نو خاصوالی د خیرات هم پکې نشته دی او نور خاصوالی پکې هم د ځانه نشته دی خپل وس ته ګوره د غریب حاجت ته ګوره چې څومره الله توفیق درکړي نو عبادت پکې ډېر وکړه او خپل اهل و عیال باندې فراخي وکړه راتلونکي کاله پورې انشاءالله ښه په خیر په خوشحالی به وخت تېرېږي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین